او دا سکول چې کوم دی د نن نه تقریبا یو نیم کال مخکې جنکۍ د دې سکول نه رخصت کړي دي، د پرایمري سکول د لکان سکول څخه ته ټوټل 3 غنټې د هلکانو ټایم کټ کړی دی، 3 غنټې د جنکو، لکه په 3 غنټې کې به څومره واړه سبق وي. بله خبره دا چې ټایم خرابېږي او دا سکول یو نیم کال شو چې دی نړولی دی، اپروچ دی، ټیکهدار نه راځي، پته نه لګي چې د ایجوکیشن د طرف نه مسله ده یا د محکمې د صوبایي یا وفاقي ممبرانو په وجه باندې دا شی بند دی، دې ته فنډ نه میلاوېږي. خو زه صوبایي حکومت ته هم وفاق ته هم او څومره کتونکي چې دي دا ګوري، دا مخکې شعر کې زه دې ته اپیل کوم چې په دې ټیکهدارو ته د یا سخته سزا ورکړي یا د دې ټیکهدار دا لایسنس ضبط کړي، ځکه چې د زورې خو ټول زموږ د ماشومانو د سبق پوره نشي ویلی کېدی، رزلټ د هلکانو د ماشومانو د جنکو ټولو خراب راځي. زه اپیل کوم بیا یو ځلې د علاقې ته یا د چې څومره چینلو والي دي دا عذاب په موږ باندې راغلی دی، دا ټیکهدار راځي نه، کار کوي نه، او دلته کې دا حالات تاسو ټول ولیدو چې ټول روانو جال پروت دی. حکومت دی ماشومان په دې خو نه پوهېږي که نه، د هغې واړه ماشومان خو چې کوم دی نو په پبلک سکولونو کې سبقونه وایي خو زور یې زموږ نه وباسي. زه سردار یم د سپین کاڼو اوسېدونکی، د پاکستان تحریک انصاف سابقه ضلعي صدر او موجوده د ډسټرکټ ډپټي انفارمیشن سیکرټري. زه دې وخت کې چې کوم ځای کې ولاړم دا زموږ د کلي پرایمري سکول دی د جنکو، او زما ورسره خوا کې دیوال په دیوال باندې کور دی. نو زما نه مخکې زموږ د مشر فضل الدین ممبر صاحب سابقه چې کومې خبرې وکړې، نو هغه په خپل زمان د هغه خبرې تقریبا چې صحیح دي، ځکه چې هغه هم د کلي باشنده او زه هم د باشنده په حیثیت باندې د پارټۍ نه هټ کې یو پیغام ورکول غواړم خپل چې کوم حکام بالا دی هغوی ته دا ویل غواړم چې زما د دې سکول چې دی نو د دې څومره وخت وشو چې د دغه شانتې پروت دی او زمونږ ماشومان چې دي نو هغوی بل سکول باندې مونږ قبضه چولې د هلکانو په سکول باندې اول ته کې چې کوم دی د هغوی دغه هم ډسټرب کېږي تعلیم، او زمونږ په هغې باندې چې کوم دی نو مطلب لکه دغه راځي وخت کې هغې کې 3 سکولونه دي، 3 دغه دي، هلته کې چې کوم دی نو 1 2 د هلکانو دی او بیا ورسره د جنکو هم دی، نو ډېر غټ تکلیف دی. خو بهرحال زه خپل چې کوم زمونږ MP صاحب دی، زمونږ وزیر تعلیم فیصل خان ترکی، هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ په مونږ په دې کلي باندې رحم وکړئ، ځکه دا ستاسو په مداخلت باندې کېدی شي که چېرې دغه شانتې خارې نه پرستان دا شی بس دغه شانتې پروت وي ګر وجاړه پروت وي، نو مونږ خو منډه تاسو پورې ده که نه، که چېرې تاسو هم دغه نه کوئ بس بیا به مونږ ناست یو دلته کې زموږ ماشومان دي بس ذلیله کېږي. په پوره کلیو کې چې کوم دی چې څومره کلي وګورئ یقین ساته چې په هر کلي کې 4 5 پرایمري دي او زموږ په کلي کې صرف یو پرایمري ده، نو اخر دا فریاد مونږ چا ته وکړو؟ تاسو ته وکړو نه، مطلب لکه دلته کې چې کوم دی نو روډ ته وځو د بل چا خلاف د انډیا حکومت خلاف احتجاج وکړو یا دغه وکړو، زموږ حکومت دی موږ خپل ځان خلاف چې راوځو نو دا هم دلته کې د شرم خبره ده. مهرباني وکړئ په دې خبره باندې ته غور وکړئ، د سکول زموږ نه تاسو وکړئ، دا به ستاسو مهرباني.